دا نوجوان وی یو شپه مې ټوله شپه د غلطو ملګرو سره تېره کړه چې ستړي شو 3 بجې وې کور ته چې رالمه خپله بیبي مې چې وه هغه موده وه وی زما یو د 15 کالو وړه لور وه هغه موده وه کمرې ته چې رالمه وی ما ویل چې یاره دی اوده دي پرېږده خپله بله کمره مې په ځان پسې رابنده کړله داسې او ما ویل چې زه لږ نور به فلمونه به لږ نور وګورم لږ دا به تا ته هم پته وي تا نوجوانه وروره فیغلې خورې تا ته به دا خبره پته وي دا هغه ټیم دی چې رب العالمین اسمان د دنیا ته راکوزیږي او ما او تا ته وایي ما نه به څوک بخښنه وغواړي ما او تا ته وایي ما نه به څوک دعا وغواړي ما نه به څوک رزق وغواړي ما به څوک رضا کي ما او تا ته رب العالمین داسې خبرې کوي او نوجوان رور مې په دغه وخت کې د رب العالمین د خفه کولو لارې ګوري وایي زه چې خپل فلم ته کېناستمه لږ ساعت وروسته وایي دروازه مې راپسې کولاو شه زما وړه لور د 15 کالو وی ما ته مخامخ ویل دروازې کولاو کړه ما ته ویل چې پلاره یا ابي پلاره عیب علیکا یا والدی اتق الله بابا دا ډیر لوی ګناه ده بابا د الله نه ویریږه دا ګناه مه کوه وی دا خبرې راته 3 کرتې د خپلې وړي لور مې راته وکړه بابا د الله نه ویریږه دا ډیره د شرم خبره ده چې ته داسې ګناه کوې چې رب العالمین وایي چې ما رضا که او ته یې خفه کوې رب العالمین وایي ما نه بښنه وغواړه او ته په دې وخت کې ګناهونه کوې وایي بېرته یې دروازه بنده کړله وایي زه چې راپاڅېدم ما دا سوچ کاوه ته ولې چې د خپله لور مې وایي چې زه رالم لور مې بېرته په بستره اوده وه بېرته سملاسته ده خو دې خبرو چې مې واورېدلې ایسته مې په دې ذهن کې ما ګڼویل چې زه لیونی شوم دا څنګه عجیبه خبره زما لور ما ته وکړه دا خو رب العالمین چې د چا د هدایت اراده وکړي وایي دې ټیم کې اذان وشو 7 کاله شوي وو چې وایي ما هم دقه فلمونه کتل ما دغه فیسبوکونه کتل ما دغه نیټونه کتل ما به د مانځه حال ما به هم داسې ملګرو سره چې کوم یو پروګرام ډېر د بېحیایي او د بېګناه د رب العالمین د خفه کولو دغه دی ما په 7 کاله کې رب العالمین ته سجده وایي نه وه لګولې سهار وایي اذان چې وشولو بس هر څه و ما ویل چې جومات ته به لاړ شمه وی جمعات مخکې نه زما د مانځه سره مینه نه وه چې د جمعات امام چې الحمدلله وی ما په دې زړه کې یو اثر وکړو دې خبرو زه حیرانه شومه وی ما چې کله سجده ولګوله زما د سترګو نه بې اختیاره اوښکې لاړې چې ما کله مونځ سر ته ورسېدو زه وی پوه شومه چې زما زړه ته هغه ایمان چې زما د زړه نه وتېرې دا بېرته زړه ته راواپس کېږي لږ ساعت جومات کې کېناستلمه بیرته چې کور ته رالم وایي نور کله به زه چې دفتر ته تلم وایي ناوخته به تلم په دغه ورځ باندې وختي لاړم وایي یو ملګري راته ویلې چې نن څنګه وختي رالې نور کله خو ته ډېر ناوخته وجه دا وه چې یو سړی ټوله شپه فلمونه وګوري هغه به څرنګې خپلې ډیپټي د دنیا سر ته ورسوي او یا به څرنګې د دین کار وکړي دا وایي ما ورته ویلې چې بېګا خو راسه یو عجیبه کیسه وشوله داسې کیسه راسه وشوه وایي ما ته مې یو ملګري ویلې چې رب العالمین د باندې رحم ځکه کړی دی چې د لور په ځای باندې د ملک الموت درلېږلی وی او د قطیم دی د سا د اخیستلی وی او د دې فیسبوک او د دې بېحیایي د پاسه د دې فلم د پاسه یې د نه سا اخیستې وی خبرې کولې دې خبرې ته کله کله سوچ وکړه نن چې ته کله سوچ کې د چا تصویر به راغلی په پلانکي دمچورۍ کې د دې نه سا وختله څوک به په لارې روان وي دمچوري به کوي او په دې حال کې به ګاډی وجنګېږي په دې حال کې به د ناسا وخېږي دې خبرې تا ته د دې خبرې ذهن کې دې نه راځي چې رب العالمین د پسې په هر وخت کې په تا پسې در پسې دی ستا رب چې دی ته د هغه نه په یو ستا د مرګ یو ټیم مقرر دی دې ګناه کې که تا له مرګ راشي څه به کوې ماسپښینمه پورې مې وایي خپله ډیپټي وکړه د ملګري سره به هر صورت وایي جومات کې مې لمونځ وکړو خو یې په دې زړه کې مې یو غټ سوچ و چې هغه خپله لور بېرته وینمه چې کومې لور د هدایت ذریعه زما ګرځېدلې ده وایي ډېر سوچ مې وایي ډېر تیز کور ته را روان ومه کور ته چې رالمه نه خپله لور مې وایي خپله ښځه مې مخې ته ولاړه ده د دروازې نور کله به وایي د دروازې مخې ته نه ودرېده وایي ما ته یې ویلې چېرته ورک شوی وې وایي ما ورته ویلې چې خپل دفتر ته تللی او اوس ولې ناوخته مونځ مې کو وی ما ورته ویلې ښځې نور کله خو ته چېرته بار نه یې ولاړ څنګه نن بار ولاړې دروازې مخې ته ویل ما ته اول ویل
ستا د 15 کالو لور چې ده هغه وفات شوې ده. که رب العالمین د باندې یو رحم وکړي او تعالی د توبې توفیق درکړي، دغه لور چې څنګه رب العالمین د دې ستا شا اخیستلی ستا سام شي اخیستی، په دې خبره ځان پوهه کوه. وایي دا خبره چې ما واورېدله، وایي زما حواسو کار پرېښودو، بې اختیاره مې د سترګو نه اوښکې روانې شوې چې ما خو غټ ارمان دا و چې زه د چا په وجه باندې مې ایمان بیرته نصیب شوی دی، د چا په وجه باندې مې حق نصیب شوی دی چې دا خو مې یو ځل بیرته لیدلی وی. جنازه م چې پرې وکړله، وایي هغه ملګری مې راغی ویل ما ته ویلې خپله هغه لور چې ستا د هدایت ذریعه ګرځېدلې ده دا نن په خاورو کې په خپله اندخه کا. وایي ما ملګرو ته ویلې چې دا زه خپله لور نه ښخومه، دا زه خپل یو نور دی چې الله ماله رالېږلې وه خو زما مې واخیستله. زما عرض دا دی رونو نوجوانانو او د دې زمانې ای مسلمانانو چې دا کم ګناهونه کېږي، والله رب العالمین به غصه شي او د دې غصې په وجه باندې به داسې عذاب را باندې راولېږي چې زموږ دپاره به بیا د توبې لار هم نه وي، زموږ به د معاف کېدلو لار به هم بیا نه وي، داسې قهر به را باندې راشي. نن چې سوچ وکړي هر طرف ته د ګناهونو، څوک دې خبرې ته فکر نه کوي. چا خپل بچي ته داسې ونه ویلې چې بچیه ستا سره چې د هغه څپېړه موبایل ورسره ته پې ټوله شپه څه ته ناست